زما د قسم په خدای وي زه کله د صحابو په جون کې نظر واچوم زه حیران شم دا څنګه خلک صحابه کم خلک موږ خو د مال او د دولت د لاسه وشلیدو او د مال او دولت تباه و برباد کړو خدای پاک یې رانه هېر کړی دی الهاکم التکاثر قرآن کې الله تعالی بچی مې ډېري زامن مې ډېره بنگلې ډېرې موټرې چې ډېرې شي پلاټونه مې ډېر شي بنگلې مې ډېرې شي کارخانې مې ډېرې شي جایداد مې ډېر شي لګیا دی لګیا دی لګیا دی چې ښه ډېر شي ښه ډېر شي ښه ډېر شي ډېر شي الله څه وایي الهاکم التکاثر دې د مال او د دولت دې ډېروالي زما نه غافل کړی یې تاسو خدای پیر دی زموږ الله یې تاسو نه یادم تاسو خو ډېر ښه خلک دی من حیث العموم خبره کوم ستا به څه مالي دونه موټرګې دې شوې دې پوټینې غوندې موټرګې نو چې په لاره ځې نو ټوپی دې پخکرې ښودي غوږ سره یې جنګېږي او صادر دې په دې ترخ کې په اوړي کې مرستي او په دې بله اوږه دی چولي او مټې به وې خپې بار تیرته کې لکه ماشوم چې چا سنت کړي او خپې هر تیرتې روان سنت کړي په شان هر تیرتې خپې وړی چې یم خو یم ته بسې مړه لرې شه د سپې مو ته دې وګوره او د باټینګن پوزې ته دې وګوره او د تور مخ ته دې وګوره ماله خندا راشي په داسې سړي پسې چې دا په لاره ځي او دا مټې وایي او د اوږې نیغې نیغې کوي ته څه شی یې سار د غسلخانه کې څه کړي دي د هغه بین د لاسه خو د ښځه ځان پسې وربند کې اګزاسټ ولګوي چې په ښځه مې بین ولګي او غسلخانه کې به دې څومره دماکې کړي څومره ټیزونه به دې چول ته کبر کې لوی کې کبر او لوی د خدای ډېره بدي شي مټې به نه راکاږې لا تمشي فی الارض مرحا الله وایي کبر سره غرور سره تلل به نه کوې چې مټې وې انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نه ځمکه شلولی شي نه اسمان ته سر رسولی شي کبر خو الله سره ښایېږي الکبریا ردائي الله وایي لویي خو زما جامه ده او چې څوک ما سره زما جامه کې را دننه کېدل غواړي وایي زه به یې ذلیله کړم او رسوا به یې کړم مټې به وې الاباد یې پکې وایي دا ملا داسې دا ملا صاحب او دا ملا صاحب او دا ملا صاحب مړه خدای ته وګوره لرې شه من ته ګازر هم ته نه ښکاري ته چې راکې په دا کور کې دې دننه کېده سنبال کا ملا پسې خبرې کې ځانه د یو لوی لاټي برنس جوړ کړی دی او ځانه د لوی شی جوړ کړی دی مدرسو پسې به خبرې کې یہ توڑے ہے دا لګي دي اپنا یہ بناتے ہیں نوې مدرسې جوړه سکولونه لږ دي ولې جوړوې ډېره قسم په خدای خلک کم خوا لاړل کم طرف دا خلک سر دی ګیرې پسې دوی خبرې کوي د رسول الله مبارک د چا نقشه ده شوق سره ووایه ټول ووایه صلی الله علیه وسلم ګیره خو زما د پاک پیغمبر نقشه ده ته د پاک پیغمبر نقشې پورې ټوکې کوې بېوقوفه ته څنګه مسلمان او مدرسه خو د صفې د پیغمبر مبارک د صفې نقشه ده د صفې مشر څوک و شیخ الحدیث اوس ورته شیخ الحدیث وایي هغه زمانه کې دا نومونه نو اوس ورته شیخ التفسیر وایي هغه زمانه کې دا نومونه نو اوس د مدرسې مشر ته محتمم وایي دا نومونه نو د صفې محتمم شیخ الحدیث شیخ التفسیر او د حافظ او د تجوید ښودونکي څوک و محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا مدرسه خو د هغې لور ده دا خو د هغې شاخ دی ته د پیغمبر په مدرسه چې هغې کې د هغه دین ښودلی کېږي او قرآن او سنت ښودلی کېږي د هغې پورې ټوقې کې ایمان د کې وي نو راشي د مدرسې دیوالونه ښکل کا ایمان د کې وي د پیغمبر ګیره پرېږده ایمان در کې وي راشي د پیغمبر د پټکي والا قدر وکړه ایمان در کې وي د پیغمبر نقشې والا قدر وکړه که ځان ته مسلمان وي دین ته به سپک نه ګورې او چې دین ته سپک وکتل د دین مرکز ته سپک وکتل نو ته بیا تشه گازر و مولی یې دننه تش بوتل یې بوتل موږ به ستا قدر کوو عزت به کوو احترام به کوو ځان ته به دې رانږدې کوم دا کشر کول زمونږ بچي دي موږ به ځان ته رانږدې کوو ځان نه به لرې کوو نه
مونږ به نصیحت ورته کوو، مونږ به بچو غوندې ګڼو، مونږ به دوی غلطۍ معاف کوو، خو دې ته به مونږ عقل او نصیحت به هم ورته کوو چې د خدای خاطر وکئ، د خدای خاطر وکئ چې دا څه کوئ دا ټول لیکلی کېږي او قیامت پر ورځ به د خدای دا داسې مخامخ کې بیا به څه کوئ.